السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم اوریدونکو، امید در رب لرم چې تاسو به روغ جوړې خوشحاله به الله د هر قسمه تکالیفونه مشکلاتو نه په امان کې وساته او الله د صحت په جامو کې ساته. الله خوشحاله لرم. د ستاسو د وړاندې ستاسو په خدمت کې یو پھر بیا حاضر یم او زما د حاضري نن بیا د یو نوي وظیفې سره د یو نوي عمل سره ده او دغه وظیفه او دغه عمل لا ډېر بهترین عمل دی. دا د الله رب العزت 3 صفتي نومونه دي او دغه 3 صفتونو کې الله رب العزت ډېر قوت ایښی، ډېر برکت پکې الله رب العزت ایښی. ځکه چې د الله رب العزت نوم شي نو د الله رب العزت په نوم کې خو بیا خامخا برکت وي، طاقت به پکې. نو په دغه سلسله کې د دغه 3 نومونو یو خاصه وظیفه هغه زه تاسو ته در کوم او دغه وظیفه چې تاسو وکئ نو الله رب العزت به دې سره ستاسو هر قسمه حاجت هغه پوره کوي. څه قسمه حاجت یې په دې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت هغه حاجت هغه ستاسو سر ته رسوي. نو راځو وظیفې طرف ته. وظیفه څه ده؟ وظیفه دا ده چې تاسو به په یو ورځ باندې په یو ورځ کې تاسو به د الله رب العزت دا 3 نومونه یا رزاقو، د الله رب العزت دا 3 نومونه یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو، یا غنیو یا فتاحو یا رزاقو، دا 3 نومونه دا به 3000 او یو فیره 3001 فیرې دا به ووایې او د دې نه پس بیا به 100 فیرې 170 فیرې دا به بیا آیت الکرسی ووایې. دا عمل به په یو ورځ کې کوئ، بلې ورځې ته به دا عمل نه اړوئ. که هغه ورځ د جمعې ورځ نو ډېره بهترین عمل دی او که نه نو په هره ورځ کې تاسو دا عمل کولی شئ. البته اوس یو کس داسې دی چې هغه ناوزګاره دی، ټیم ورسره نشته چې 3000 او یو فیره یعنې 3001 فیرې دا به څوک وایي په یو مخه باندې دی په یو مخه باندې نشي ویلی، په یو پیره په ناسته باندې نشي ویلی، د سره دومره ټیم نشته. نو دی به څه کوي؟ دی دې داسې وکړي چې 1000 پیرې د سحر لمونځ نه پس ووایي، داسې 1000 پیرې ساختي کې یا غرمه کې ووایي، مازدیګر کې دې ووایي. نو دغه شانته کې وقفه په وقفه دې ووایي. په یو ورځ کې به 3000 یو فیرې یو فیره 3001 فیرې دا پوره کوي او 170 فیرې یعنې 100 فیرې دا به آیت الکرسی وایي. د دې نه بس په الله رب العزت نه وواړي. چې الله رب العزت نه وواړي الله رب العزت غني ذات دی، د چا پروا هم نه کوي. الله رب العزت فتاح ذات دی، لارې کولاوي خلکو ته. او الله رب العزت رزاق ذات دی، خلکو له روزي ورکوي. نو چې ستا لاره بندوي، ستا د چا نه ځان بې پروا کې، ته ځان پوره کې الله او ته د الله نه او ته وایې چې ما نه دی الله رزق راکړي. نو الله رب العزت نه چې څه دعا غواړې ستا د نکاح بندوي شي نو یا فتاحو الله وایي. الله رب العزت صفتي نوم دی چې عزت کلاوونکی ومه یا بل څه بندي شي یا د روزګار بندي شي یا د بل څه بندي شي، ته یو کار کول غواړې هغه نه کېږي نو الله رب العزت په دې صفتي نوم سره هغه کار وشي. هر قسمه حاجت به الله رب العزت ستاسو په دې باندې پوره کړي. نو تاسو دا وظیفه ازما وکړئ نو تاسو ته به پته ولګي چې الله رب العزت په دې صفتي نومونو کې څومره طاقت او قوت دی.